بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. معزز سامعینو، موجوده حالاتو کې دا کومه وبا راغلې ده، د الله رب العزت نه د دې لپاره هر مسلمان له پکار ده چې دعا غواړي او حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ته دا غي تعلیم را کړی. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، چې الله زمونږ نه هر قسمه بلاګانی مصیبتونه او وباګانی زمونږ نه لري کړي. نو یقینا نن سبا چې دا کوم حالات دي، په دې حالاتو کې هر یو انسان له پکار دی چې دا د سوفیس خیال وساتي، او چونکی دا وبا صرف د مسلمانانو سره خاص نه ده، دا وبا صرف د کافرو سره خاص نه ده، بلکې دا مرض دا نه پیژني چې دا کوم مذهب دی، دا څوک دی، د څه سره تعلق لري، مالدار دی، غریب دی، لوی دی، ورکوټی دی. نو هر انسان له دا پکار دی چې دې په دې بیماری کې د احتیاط مظاهرو کې او د انتظامیه سره د هغوی سره امداد وکړي. نو په دې حواله سره په دې سوشل میډیا باندې یو مفتی صاحب دی، مفتی سردار علي حقانی صاحب، نو هغوی د کرونا په حواله سره داسې یو مزاحیه غونډه کې بیان ورکړی. پکار نه ده چې علما سنجیده خلک دي، په معاشري کې یو کردار دی، د علماو د مدارسو د خطباو یو غټ کردار دی. بدغه کردار په حواله سره هر سړی له پکار دی چې د خپل ذمہواری هغه کردار ادا کړي. نو مفتی سردار علي حقانی صاحب چې دا کومه غلطي کړې وه، یقینا هغوی بیا د خپلې غلطۍ نه رجوع وکړه. پکار دا ده چې موږ خلک په دې خبره باندې آماده کړو چې خلک د سوفیس خیال وساتي، ځکه چې دا صرف د یو ملک د یو علاقې مسله نه ده، بلکې په پوره دنیا کې په هر یو ملک کې دا مسله ده. لکه زموږ خواته ګاونډي ملک هندوستان، بهارت، باغې کې څومره ډېر نقصان وشو. یقینا که موږ هم دا بې احتیاطۍ کوو نو سبا الله دې نه کړي زموږ په وطن کې هم دغه خبرې راتلی شي، حتی تر دې چې دومره تکلیف دی چې خلک په پیسو باندې اکسیجن اخلي لیکن اکسیجن میلاویږي نه. نو دې وجې نه مفتی صاحب چونکې واپس رجوع کړي ده، او هر عالم له دا پکار ده چې په دې حواله سره د انتظامیې مدد وکړي، د دې ډاکټرانو سره مدد وکړي، او خلکو ته د سوفیز د پالو کولو، د سوفیز باندې د عمل کولو ترغیب ورکړي. سماجی کومه فاصله ده نو دغه فاصله دی وساتي، د ماسک استعمال دی شروع کړي. ان شاء الله د دې سره به دا وبا کنټرول شي، او هغه اعمال چې کوم اعمال موږ ته ښودلی شوي دي هغې طرف ته رجوع وکړو، او د دې سره سره د الله رب العزت نه دعاګانې غواړو چې ای الله دا کوم بیماری راغلی ده، کوم مصیبت راغلی دی، ای الله د دې ټول انسانانو له ای الله حفاظت نصیب. د مفتی سردار علي حقانی صاحب په حواله سره په عوامو کې په خاص طور په سوشل میډیا باندې د هغه ډېر مذاق وړاوهلی کېږي. نو چونکې هغه د خپلې غلطۍ ازاله کړې ده او هغوی هغه خبره خپله صفا کړې ده، نو دې وجې نه عوامو له نه ده پکار چې د علماو مذاق وکړي، د علماو پسې خبرې وکړي. به هر حال زموږ محترم دی، عالم دی، مفتی دی، نو داسې مذاق هیڅ عالم نه دی کول پکار، ځکه چې کیدای شي د بیمارۍ د وجې نه خو مونږ خپل وجود وبایلو، خو کیدای شي د عالم د هتک او د عالم د بېعزتۍ د وجې نه خپل ایمان وبایلو. نو دې وجې نه زما درخواست دی ټولو ملګرو ته او څونه چې سامعین دي اوري چې هغوی د علماو د بېعزتۍ او بې احترامۍ او د مذاق وړاوهلو نه ګریز وکړي. السلام علیکم ورحمة الله.